روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د کمې زنانه چې دوه ماشومان چې کوم نه هغه نابالغه وفات شو وی دغه نابالغه ماشومان به د مور او پلار د جهنم د اور نه به خلاصوي د دې والدینو په حق کې به شفاعت کوي یو زنانه راپاڅېده د الله پیغمبره که د چا یو بچی وفات شوی رسول الله مبارک ورته وی یو بچی به هم دغسې د خپل مور او پلار هغه د جهنم د اور نه د خلاصي اسباب به برابروي وی بیا رسول الله مبارک ورته وی یو څه وی که د چا ناتمام هغه حمل هم پرېوتی هغه به هم د دې خپلو والدینو دپاره د الله په دربار کې شفاعت کوي او د خپلو والدینو د جهنم نه د خلاصي به ذریعه جوړېږي لیکن په دغه وخت کې لږ صبر کول چې کوم نن هغه د انسان ته ګران دي خو چې صبر یې وکړه که نه صبر یې وکړو د روایت کې راځي وایي چې کله فرشتې د یو انسان د اولاد د روح قبض کول لپاره دنیا ته راشي بیا واپس لاړې شي الله ترې نه تپوس کوي ای زما فرشتو چېرته تللي وئ چېرته تللي وئ وایي دا فرشتې ورته وایي چې الله ستا د پلانکي بنده ستا د پلانکي بنده د نابالغ اولاد د روح د قبض کولو دپاره تللي الله تعالی ترې سره د علمه تپوس کوي ښه زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله زما د بنده د زړه میوه مو راوشو کوله دا فرشتې ورته وي او الله را وموشو کوله ښه وی زما بنده څه وي بیا الله ستا بنده وی چې الحمدلله الله اولاد راکړی او چې الله واغستو بس د الله خوښته نو کلمه د استرجاع وي انا لله و انا الیه راجعون او وی الحمدلله وی ښه وی لړ شئ په جنت کې ولا یو محل تیار کوي او د پاسه پې ولیکئ چې بیت الحمد وی دغه محل به دغه انسان ته ورکولی کېږي چې کوم په دغې وخت کې الحمدلله ویلی دي او په دغه ټایم کې صبر کړی دی ښه پوهېږئ نو اولاد ورکوي هم الله خو چې الله یې واخلي که نه نو په هغې باندې هغه سر شو کول او هغه ګریوان شو کول او هغه ځان لیونی کول هغه شی چې کوم دی هغه نه دی په کار ښه پوهېږئ تاسو